ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن د سانحه پېښور آرمي پبلک سکول څلورمه کلیزه ده او څومره ماشومان چې قتل کړي شوي وو چې په هغې کې د شپږو کالو نه اوو کالو نه راواله تر 15 شپاړسو کالو پورې ماشومانو د هغوی په کورونو کې نن ماتم دی او نن ما هم غوښتل چې یاره د هغوی سره په دې غم کې مونږ ټول زه زما ملګري او زمونږ چې څونه د دې چینل کتونکي دي د هغې فیملی سره چې کوم دی د هغوی د خاندانونو سره د هغوی د میندو د هغوی د پلرونو د هغوی د خویندو د هغوی د وروڼو سره په دې غم کې مونږ مکمل شریک یو. ځکه چې ما نن اکثر میډیا وکتله نو اخبارونو خو زیاتره حده پورې چې کوم دی اګنور کړی د پېښور اخبارونو اکا دوکا پیجز چاپ کړي دي، نور خو چې کوم دی اکثرو اخبارونه چې کوم دی فال اف ډاکا هغه هم یو غټه سانحه وه ځکه چې ملک دوه شوی و. خو دا ده چې د دې نه مونږ آیا څه سبق تر اوسه پورې اخیستی دی او که نه. د دغه نه پس وټیک شي یو شل رکني شل پوینټه باندې یو ناشنل اکشن پلان ټول سیاسي او فوجي قیادت راوځي شو په یو میاشت کې په هفته کې دننه دغه پلان جوړ کوم. خو په پلان باندې امپلیمنټیشن حوالې سره موږ ګورو نو د بده قسمته 20 پوینټس نو 20% نه چې 10% عمل پې هم نه دی شوی. زه یو مثال صرف درکم د قبایلي سیمې چې قبایلي سیمې کې کو ګورو نو هلته کې چې کوم حالات دي هلته کې د 2014 نه حالات ډیر زیات خراب شوي. دې ټایم کې ټولو سره گورننس شته نه هلته کې پولیس شته دی، نه هلته کې جوډیشل سیسټم شته، نه هلته کې ایډمنسټریشن شته، نه ملکي نظام شته، نه جرګه نظام شته. دې ټایم کې هغوی بالکل دې ته فارغ ناست دي چې بیا هغه شانتې خدای دې نه کې ملیټنسي پې راشي، دغه شانتې ایجوکیشن سیکټر ریفارم، دغه شانتې هیډ سپیچ حوالې سره. نو دا به چې که موږ چېرې د قوم په حیث باندې موږ دې شي ته ریسپونډ کولی نو ما په خیال باندې دا ډیره ښه دا ورځ چې کومه ده د کومې ورځ باره کې چې 13 ورځ د پنجاب صوبایي اسمبلۍ قرارداد پاس کړی چې د سانحه پېښور د ماشومانو د هغوی په یاد کې موږ له دا ورځ چې کوم دی د دهشتګردۍ او د سختدریزۍ او د ملیټنسي خلاف چې کوم دی یو قومي ورځ نمانځل پکار دي. نو ما په خیال که د پنجاب اسمبلي دا پاس کوي شي نو خیبر پښتونخوا هم پکار دي او ناشنل اسمبلۍ له هم پکار دي چې دا اپروو کړي. خو د دې نه غټ کار به سي چې موږ د هغوی فیملیز یا د هغوی میندې د هغوی پلرونه که د هغوی سره موږ څه ښه کوو نو ما په خیال د هغوی چې کوم ډیمانډ و چېرې د دې واقع د جوډیشل انکوایري وشي. 4 کاله ولې جوډیشل انکوایري نه کېږي؟ دا هم یو واجبه خبره ده. حالانکه دومره غټه واقعه وه هغې پوره قوم چې کوم دی هفته نه بلکې میاشت پورې پوره قوم جړلی او موږ چې دی هغې باندې یا مو ما په خیال چې تاسو پولیس افسر به بچ کو یا به یو فوجي افسر بچ کو یا به یو سیاسي کس بچ کو. د هغې دپاره چې کوم دی موږ د دې غریبانانو د دې ځپلي شوي وروڼه چې مات شوي د هغوی هغه مطالبه چې کوم دی اوسه پورې موږ ونه منله بلکې اخره کې اوس یو جوډیشل کمیشن د رکني جوړ کړی و خو د هغې رپورټ لا نه دی راغلی. حالانکې دا په هغه ورځ پکار وه چې د کوم بریګیډیر نه غلطي شوې ده، د کوم میجر نه شوې ده، کوم ایس پي نه شوې ده، کوم آی جي نه شوې، د کوم منسټر نه، د کوم چیف منسټر نه شوې دی. خو زمونږ بدقسمتي زمونږ خو المیه دا ده چې مونږ د یوې سانحې نه پس بله سانحه او د بلې نه پس د بلې په انتظار یو. خو مونږ چرې هم دا نه دي کړي چې یاره د هغې مونږ انویسټیګیشن وکړو، څوک ذمواري د هغوی له سزا ورکړو، د هغوی نه تپوس وکړي شي. که د سانحه 1971 د فال اف ډاکا مونږ دا شی کړی وی د هغې انویسټیګیشن کړی وی نو نن به دا نه کېدله. د دې نه مخکې مینا بازار وشو، د دې نه مخکې په جی ایچ کیو حمله وه، خو د هغې باوجود انویسټیګیشن اف آی آر وشي بیا داخلي دفتر شي. نو زه دا وایم چې نن موقع په لحاظ سره موږ له یو قومي سوچ اډاپټ کول پکار دي. انسټیټیوشن ته کتل نه دي پکار، اشخاصو ته کتل نه دي پکار، ملک ته قتل پکار دی. دا وخت کې مونږ ملک په شا کړی دی. دا وخت کې که فوجي دی هغه وي فوج هم دی، که میډیا والا دی هغه وي میډیا هم ده، که جج دی نو هغه وي جوډیشري هم ده، که سیاستدان دی نو هغه وي پارلیمنټ اهم دی. ټولې ادارې په خپل خپل ځای باندې اهم دي، خو دا اهم دي چې کله دا د ملک او د قوم په مفادو کې کار کوي. نو زه دا وایم چې د نننۍ ورځ په حساب سره سانحه اے پی ایس چې کوم دی آرمي پبلک سکول پېښور د دې هغه ماشومانو مونږ له یرول نه دي پکار. د هغوی روحونه چې کوم دی هغه به چرې هم ما په خیال په ارام باندې نشي. د هغوی د مور او پلار چې کوم دی تر کومې پورې چې یو مونږ د دې باقاعده انویسټیګیشن نه کړي. بله خبره دا ده چې دا ورځ د مونږ د دهشتګردۍ او د ملیټنسي خلاف نړیواله ورځ ناشنل ورځ چې کوم دی منځل پکار دي ځکه چې دغه روحونه مونږ له هېرول نه دي پکار، دغه ماشومان مونږ له هېرول نه دي پکار. او بله خبره دا ده چې ناشنل اکشن پلان باندې زه به دا وایم پاکستان تحریک انصاف حکومت ته چې څومره کیدی شي نو په دې باندې د عمل وکړي.
کم پوینټس باندې کې دي چې دا نه اوس مونږ اورو چې دا ریوایز کول دي. که ریوایز کوئ که هر څه کوئ خو دا ده چې ټایم ضایع کول نه دي پکار. ریوایز کول جست ویسټیج اف ټایم دی. په دې 16 پوینټ کې تاسو په 10 باندې عمل وکړو، کم چې په کومه باندې چې عمل کیدی شي دا به هم غټه خبره. نو زه وایم چې په دې نننۍ ورځ په مناسبت سره یو خدا چې مونږ د APS د شهیدانو د هغوی د میندو سره، د هغوی د خویندو، د هغوی د رونو، د هغوی د پلارانو، د هغوی د کورنو سره په دې غم کې مکمل شریک هم یو. حکومت نه دا تمه ده چې نېشنل اکشن پلان د خدای دپاره چې هغه د هغوی په وینو باندې لیکلی شوي دي څه نه څه عمل دې پرې وکړی شوي، او دغه شانتې بیا په خاصه توګه قبایلي سیمې حوالې سره، ایجوکیشن ریفارم حوالې سره، هیډ سپیچ حوالې سره، او بیا جوډیشل انکوایري چې کومه شوې د هغې ریپورټ پکار ده چې پبلش شي، او که په هغې کې څوک ذمهوار وي د لیپس نو پکار چې هغوی له سزا ورکړي.